د سرسایې فایده څه ده؟ د سرسایې داسې فایده ده لکه څنګه چې په مونځ کې د سجدې سهوې فایده ده. که چېرې د چا نه په مونځ کې کوتاهي وشو یا کمې زیاتۍ ترې وشو، نو چې کله دې سجده سهوه وکړي، د مونځ په آخر کې 2 سجدې وکړي، نو الله رب العزت په دې انسان ته هغه کوتاهي او هغه غفلت او کوتاهي او کمې زیاتۍ معاف کړي. همدقه شان د رمضان المبارک په روژو کې که د چا نه څه کوتاهي وشوه یا غلطي ترې وشوه، نو سرسایه او صدقه فطر الله رب العزت په د دې په وجه باندې د انسان ته هغه کوتاهي او هغه کمې زیاتۍ معاف کړي. څنګه چې مونځ کې سجده سهوه وشوه، اوس دغه مونځ چې دی دا کامل شو او الله رب العزت ته ورسېدو. همدقه شان په صدقه فطر کې او په سرسایې کې، مطلب که چا صدقه فطر ورکو او سرسایي ورکړله، نو د دې انسان دا روجې دا کاملې شولې او پوره روجې به اوس الله تعالی ته ورسیږي او الله رب العزت پر دې انسان دا روجې دا قبول او منظور کړي. نو یو فایده دا د سرسایې ورکولو دا شوه. دویمه فایده یې څه ده؟ دویمه فایده د سرسایې ورکولو دا ده چې مونږ د الله تعالی نه امید ساتو چې الله رب العزت به زمونږ دا روجې قبولې کړي وي، او عرب وایي رجاء القبولیت. دا زمونږ امید ده چې الله رب العزت به زمونږ او ستاسو دا روجې قبولې کړي وي. نو د الله رب العزت نه به امید هم ساتو او یره به هم کوو. یعنی 2 څیزونه دي، الرجاء والخوف. د الله تعالی نه به امید هم ساتو او یره به هم ساتو چې اسې نو چې چېرته الله تعالی زمونږ او ستاسو دا روجې نه قبول کړي، او امید به هم ساتو چې الله رب العزت به زمونږ او ستاسو دا روجې دا قبلوي. نو صدقه فطرو او سرسایې چې موږ او تاسو ورکړله، نو موږ د الله رب العزت نه امید ساتو چې الله رب العزت به زمونږ او ستاسو روجې قبولې کړي وي. نو زمونږ هغه امید چې کوم موږ د الله تعالی نه ساتو، د دغې سرسایې په وجه باندې به زمونږ هغه امید زیات شي چې انشاءالله تعالی که خیر وي، الله رب العزت به زمونږ او ستاسو دا روجې دا په خپل دربار کې قبولې او منظورې کړي وي. نو دا د سرسایې ورکولو دویمه فایده شوه. دریمه فایده د سرسایې ورکولو دا ده چې سرسایي دا مالی عبادت دی او روجه دا بدني عبادت دی. نو چې کله دواړه عبادتونه یو ځای شي، مالی عبادت او بدني عبادت، چې دا دواړه عبادتونه یو ځای شي، نو الله رب العزت د انسان نه خوشحالیږي او الله رب العزت د دې انسان روجې دا قبولوي. څلورمه فایده دا ده چې په سرسایې کې طعمة للمساکین، مسکینانو او غریبانانو ته فایده هم ده. مطلب دا دی چې سرسایې ورکولو کې غریبانانو مسکینانو ته فایده ده. هغه داسې ده چې د یو انسانو د کور نه ډېرې زیاتې پیسې لاړې شي او دا یو غریب او مسکین ته میلاو شي، نو چې څنګه په اختر کې ستا بچي خوشحاله وي او هغوی سره پیسې وي، دقه شان به د دغې سرسایې په پیسو باندې د یو غریبو بچي خوشحاله شي او هغوی سره پیسې وي. څنګه چې په اختر کې ستا بچو سره پیسې وي او هغوی دکانونو ته او بازارونو ته ځي او ځان له ښه څیزونه الي او د خوشحالۍ څیزونه الي، دقه شان به ستا د سرسایې دا پیسې دا به د یو غریب کور ته لاړ شي، نو ستا د دې پیسو باندې به د غریب زوی او د هغې ماشومان خوشحالي به پې ځان له والي او دغه شان په هغې باندې هغوی خوشحالي وکړي. څنګه چې تو په اختر کې سار پراټې خوري، دغه شان به ستا د سرسایې په پیسو باندې غریب بچي به پراټې وخوري، نو د هغې په وجه باندې به هغوی خوشحاله شي. نو څنګه چې تو د خپلو بچو دپاره خوشحالي غواړي، دقه شان به ستا د پیسو باندې د غریب بچي خوشحاله شي. نو چې د غریب بچي خوشحاله شي، نو الله رب العزت به خوشحاله شي، او چې الله رب العزت خوشحاله شي، نو الله رب العزت به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي او انسان روجې به په خپل دربار کې
قبول منظوري کی. نو دا څلور چې دي دا د سرسایې ورکولو فایدې دي.